یو شعر دی وایي ویریږم که نیکو یم په هر څه پروردګاره، ویریږم که نیکو یم په هر څه پروردګاره، خلاصو راته لاس ایښی په خوله پروردګاره. او په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه دی، په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه دی، یوازې وجل کېږي پښتنه پروردګاره. ټولونه اول د خپله طرفه او د خپل ملګرو طرفه ټول سلطني قوم مشرانو ته، ځوانانو ته او مولانا صاحب ته سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه په خپله سنټرل کورم قوم مسلي سره تعلق لرم او موجوده خلک چې تاسو ناست وي، که ځوانان وي که هغه سپین ږیري وي، د دې سنټرل کورم اوسېدونکي وي، سلطني قوم سره به تعلق لرئ زیاتره، او که د نورو قومونو والا وي خو سنټرل کورم سره هم به خامخا تعلق وي. څومره حالات په سنټرل کورم باندې تېر شو، څومره خلک وځورېدي، څومره د خلکو نقصانونه وشو، څومره خلک کډوال کړی شو، څومره سره خلکو بېزتي وکړی شوې، هغه چا نه پټې نه دي، هغه ټولو ته ښکاره دي او داسې ښکاره دي لکه څنګه د اسمان موږ ته لیدای شي، داسې ښکاره دي. هغه قوم، هغه ولس، هغه خندنونه هغه وخته پورې هوښیار نه شي شمېرلی کوم خلک، کوم قوم، کوم ولس څه حالاتو نه سبق نه خلي، کوم خلک څه حالاتو سره بدلیږي هغه خلک بې هوښیار خلک حسابېږي، کوم خلک څه حالاتو نه سبق نشي اخیستی، کوم خلک څه حالاتو سره بدلیږي نه، کوم خلک څه د حالاتو مطابق چلیږي نه، هغو خلکو ته بیا د هوښیار د دنیا هوښیار قومونه هوښیار خلکونه نه یی، بلکې هغه خلک بیا کم عقل حسابېږي. مو تاسې د سترګو لیدونکی حال دی چې په مو تاسې باندې څه حالات تېر نه شول، حتی کې چې پښتون قوم په عزت باندې ډېر ښه پکېدو او پیسې خو پرېږدوه، کورونه سرونه خو پرېږدوه، تر مو تاسې عزت محفوظ پاتې شو په دې 28 کالو کې. هېڅوک نه دی محفوظ پاتې شوی، نه ملک، نه ملا، نه ځوان، نه کشر، نه مشر. اوس په دې وخت کې ځنه مسلې دا شوي چې هغه یو سړي سره تعلق لري، ځنه مسلې دا شوي چې هغه یو خاندان سره تعلق لري، ځنه مسلې دا شوي چې هغه یو کلي سره تعلق لري، ځنه مسلې دا شوي چې هغه یوې مخصوص علاقې سره تعلق لري، او ځنه مسلې دا شوي چې هغه قوم سره ولس سره تعلق لري، او ځنه مسلې دا شوي چې هغه غونډې ضلع سره تعلق لري. د مو تاسې د سنټرل کورم د قومونو، د مسوزي قوم، د څمکني قوم، د زوی مشک، د علي شیرزي قوم څه مشترکه مسایل دي چې هغه د یوه کلي نه دي، هغه د یوه ښار نه دي، هغه د یوه ملک او د ملا او د ځوان نه دي، بلکې د ټول ولس مشترکه مسایل دي. ټولو نه اول خبره خو دا ګوره چې موږ په ډوګر کې ګوره ټولو نه ښه زبردست هسپتال جوړ شو. د ساده هسپتال په بیلډینګ باندې مقابله نشي کوی، که نه لاړ شو تاسې وک شوې. د پړچینار هسپتال هم په بیلډینګ مقابله نشي کوی چې څومره وي آی پي خپله بیلډینګ یې جوړ کړی دی، خو هلته ډاکټر نه پتې کېږي، هغه یې سره ما ښځه یادېږي، د ما بچي یادېږي، زه په موبایل خبرې ورسره نشم کوی. او د څمکني قوم او د مسوزي قوم او د علي شیرزي قوم او د زوی مشت مسافر نشته، د هغه ښځه نه یادېږي، 5 کاله ابوظبي کې تېروي، 5 کاله قطر کې تېروي، 5 کاله سعودي کې تېروي، د هغه ښځه او بچي نه یادېږي، او د ډاکټر صاحب د تا 2 ورځو کې بچه یادېږي. دا سنټرل کورم کې چې کوم خلک پتې کېږي دا سره لکه انسانان نه دي. ما ته پاته دی ګوره تاسې ټول 2 کورونه دي، څه بره دي او څه دلته دي، تاسې خپلو خندنونو سره، خپلو کورونو سره، خپلو بچیو سره تاسې هم ربطه په ټایم نه شوي کوی. نو تاسې څه مړی وشي اول ګاډۍ استوئ، اول 50,000 روپۍ ګاډي ته ورکوئ او په 2 روپۍ ټلیفون هغه نه کېږي. نو ټولو نه مشترکه مسله سره هغه مو تاسې د سیګنلو مسله ده. دویمه خبره ګوره په دې چاو کې تاسې به لیدلي وي په دې ساتین اډې کې د مو تاسې ښځې کیني، د مو ته ښځه وره پورې کور کې ښځه رغه څه بازار ته یې وباسو، بیا ونه پرشته جوړه شي، بیا نه متیازې کوي، ونه دې ته څه بله څه تقاضا پېښېږي. مو ته څو پټیو تاسو، مو ته د کرایې لاټرین تاسو،
خو د موتو ښځې ته که انکیس چې ته څه تقاضا پېښه شوه بیا یې په هغې برکي کې هغه خپل ضرورت پوره کوي. د موتو ښځې ته هر ډرایور موبایل نیولی دی. د موتو خور مور ته هر سړی د چا نظر نه محفوظه نه دی. هسې د سنټرل کورم ښځې ډېره شنو کې عاداتې دي چونکې څه کوي موت او حالات نه سبق نه خلو ذلیله مستی نن ګوره موت ښځې سري هغه نه خلک ویډیوګانې کوي. دا حکومت شل زره یوه دی وکړه چې زه به انتظارګاه جوړوم بار سرکیبین جوړوم لار سرکیبین جوړوم منځ کې بي جوړوم کومې د انتظارګاه د کوم سړي ښځه چې هغه کې ناسته هغې د ماسپښین نه مازدیګر لمونځ کړی دی چېرته یې وکړي باران څه پره ټیټ شي دوکانونو ته غریبانې تخت د بله ورځې کې ساره په یوې ښځې باندې مولانا صاحب خبره وکړه پیریان پر غلي وو بل څه مسله وه ورته خلکو نه ویډیوګانې کولې او ما ورته اوس دلته ناست یو څه چل دی پلانکی سیاست کوي څه چل دی ډینګرای سیاست کوي دا د سیاست خبرې نه غیرات خبرې دي. دریمه خبره په دې هسپتال کې رنډې کولاو کړي دی د صدای امن پروګرام په نامې باندې رنډې کولاو کړي دی د نواز شریف کرړ په نامې باندې رنډې کولاو کړي دی 14,000 روپۍ ورکوي 3 کشتو کې اول کشت کې 4,000 روپۍ ورکوي دویم کشت کې د بیا ښځه اتوي کسانو کې تووي بیا 4,000 روپۍ درکوي دریم کشت کې د بیا ښځه اتوي کسانو کې تووي بیا 4,000 روپۍ ورکوي. اول سړي ته ته ورسره لاړ شې بیا تونه ښځه نه بسي کمرې ته او یو ته یې کارډ وښیه بل ته یې څه مخ وښیه بل ته یې څه ځای کې راکړه لاس ګوته ولګه بل بیا کارډ ورکوي بل بیا شناختی ونه چې کوي بل بیا روپۍ ورکوي اتوي کسانو کې